د جمعیت علماء اسلام ملګرو کوم ځای کې چې یې په کوم حال کې چې یې چې سمو د وسه کېږي د دغه خپل غریب اولس سره او د غریبو مسلمانانو ورونو سره خپل امداد وکړئ، د خپلې خولې نوړی ورسره نیمه کړئ، د خپلو بچو کپړې ورله اوسئ، هغې ماشومانو ته یې ور واغوندوئ کوم چې د کوټو د پاسه ناست دي او د الله رب العالمین نه علاوه د هغې هېڅ سهاره او آسره نشته دی. الاسلام ملګرو ته دا پیغام دی، د خپلو غریبو مسلمانانو سره تعاون په دې وخت کې د ټولو نه افضل ترین جهاد دی. حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی انا عند من انکسرت قلوبهم، الله رب العالمین فرمائی ما کو مندل غواړی نو زما په مخلوق کې چې د کوم خلقو زړونه د تکلیف د لاسه مات شوي دي هغوی سره همدردي وکئ. هلته به تاسو ته زه میلاویږم. د صحیح مسلم شریف حدیث دی، یو بدکار او فاجر زنانه په تیرو امتونو کې په لاره روانه وه او یو سپی د یو وچ کوی نه ګیر چاپیره تاویدو، د تندې د لاسه خپله ژبه بهر راوباسلې وه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې ګناهګارې او بدکارې زنانه د الله په دې ادنا مخلوق باندې چې سپی ورته مونږ او تاسو وایو ترسې پې وشو او دا کوزه شوله دغې کوهي ته په خپله باندې او هلته یې د خټو نه اوبه نچوړ کړلې او هغه یې په خپله پڼه کې ور واچولې، هغه یو څو څاڅکي اوبه. نبي علیه السلام فرمایي هغه پڼه یې خپله په غاښونو کې خوله کې ونیسله او دا زنانه را وختله بره او د هغې تږي سپي په ژبه باندې یو څو څاڅکي اوبه ور واچولې. الله رب العالمین د هغې مجرمې فاجرې ګناهګارې زنانه مغفرت د الله په یو ادنا مخلوق سپي باندې ترس کولو د وجې نه الله د هغې جنت نصیب کو. زه هم د دغه عظیم اجتماع په وساطت باندې د بنیر د خلقو نه دا اپیل کوم چې په خپل چمګاونډ کې هغه غریب کورنۍ د چا د ورځې خرچه چې په دیاړۍ باندې وي، 4-6 ورځې د باران د وجې د هغې خلقو دیاړۍ بندي شوي دي، د هغې د بچو په خپل چمګاونډ کې د رزق او د خوراک او د څښاک انتظام وکړئ. او انشاء الله مونږ په بنیر کې علماء کرامو نن د جمعې په خطباتو کې عوامو ته اپیل کړی دی د دې ځای نه چې څه هم تعاون د مسلمانانو ورونو د طرف نه مونږ ته میلاو شو، انشاء الله ثم انشاء الله په هغې باندې به مونږ د هغې سیلاب زده و علاقو